د جیمیل اکاونټ په صحیح طریقې سره څنګه جوړوي زیاتکر دي کسان دي چې هغه د جیمیل اکاونټ رغېده چې دي دا نه ورځي نو د دې لپاره اکثر یا دکاندار لزی یا خپل مرګر ته وي موږ له د جیمیل اکاونټ راکا نو هر کله چې تاسو له هغه د جیمیل اکاونټ راکې نو دغه د جیمیل اکاونټ چې دی دا محفوظ نه د سره وجه نه محفوظ نه چالت کې هغه ته د دې پاسورډ اور سره چې دي دا وته یادي یا د هغه سره په موبایل کې دا کولاوي نو کته به دغه جیمیل کې نمبر سیو کې یا تا په تصویران سیو کړل یا د پکې ویډیوګان سیو کړل نو دا هغه کس چې دی دا هم کته شي ځینې دکانداران خدا چل کوي چې هغه یو د جیمیل اکاونټ راکړی دا زیات کر په بهر ملکونو کې دا چل کوي بنگالیانی پاکستانیانی د دا چل کوي چې یو اکاونټ راکړی او هر یو کس ته چې دی هغه په موبایل کې هغه یو اکاونټ چې دی دا ورهچي نو چې دغه یو اکاونټ هر یو کس ته ورهچي نو کبدي جیمیل اکاونټ کې د یو کس تصویران ورواچول شول نو دا به ټول ته چې دی دغه به شو کیږي نو هر کله چې د جیمیل اکاونټ راغوي نو دا ځان په خپل راغوي او په خپل خپ اسانو سره چې دی دا اکاونټ راغيږي په دې ویډیو کې دغه طریقه خیم نو کته ځان نه موبایل له یا زوړ موبایل سره نو اشته اکاونټ چې دی هغه ختم کړي او نه اکاونټ چې دی دا تاسو ځان له خپ اسانو سره جوړول شي بل لا کته سوې زمون زوړ اکاونټ د خلکو سره دی او پاغه زمون سره رابطه کوي لکه ایمیل راته کوي نو هغه له دیس چلو کوي چې هغه له پاسورډ چینج کوي چې پاسورډ یو چینج کو نو بیا هغه کس چې دی هغه دی اکاونټ ته نشي ورسېدل ځکه چې پاسورډ بولته چینج کړي او دا هغه موبایل نه باغه اکاونټ چې دی دا به ختم شي په بل طریقه ته هم ختميږي پاغه باندې هم زمونږ ویډیو شته او په پاسورډ چینج کېدو باندې چې دا هم زمونږ ویډیو شته خو په دې کې د دغه طریقه خم چې تاسو به جیمیل اکاونټ چې دی دا به ځان له څنګه راغوي خو هغه لپاره چې دی ویډیو به تر اخره پورې ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ اکثر ځینې کسان چې دی ویډیو نیمګړی وګوري نو بیا وته مسله پکې راځي نو ویډیو چې دا به تر اخره پورې ګورئ او پوره به ګورئ مسترمنځ چې دی ویډیو باندې سکپ کوئ نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقې ته زده کوم موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی زه چې کوم ځای کولاوم نو دې ته تاسو د یوټیوب نمبر راتلی شي د جیمیل نمبر راتلی شي د نور ځایونو نم دې ته تاسو راتلی شي لکه تاسو په خپل موبایل کې بل جیمیل اکاونټ چې دی دا یو ځای کولی شئ خو موږ به په سیټینګ کې وګورو اکاونټس کم ځای کې چې اکاونټس یو ځای کېږي موږ به هغه ځای ته لاړ شو یوزر اینډ اکاونټس دلته کې لیکلی دی په هر موبایل کې په جدا جدا طریقه لیکلی دا به ځان سره کولاو کوي چې څنګه دا کولاو کړو دلته کې به ستاسو اکاونټونه چې دي دا به تاسو ته شو کېږي لاندې لیکلی دی ایډ اکاونټس دا اودي لیکلی چې دي دا به ځان سره دغه شانتي چې دی دا به کولاو کوي چې څنګه دا کولاو کړل نو په دې ځای کې به موږ ګوګل کولاو کو په ګوګل کې موږ ځان نوی اکاونټ چې دی دا رغو نو موږ به ګوګل چې دی دا به ځان سره دغه شانتي کولاو کو نو دلته کې زمونږ نه زمونږ د ګوتې هغه لاک وختل یا تاسو په سکرین باندې بل لاک لګېدل هغه لاک چې دی تاسو بور کوي نو تاسو ته به دا مخ چې دی کولاو بچي کم ځای نه چې موږ اکاونټ یو ځای کوو نو موږ ته دا داسې کولاو شي نو دلته کې به لاندې تاسو ته ښکارېږي کریټ اکاونټ لاندې دا اودي لیکلي دي دا چې دي دا به ځان سره کولاو کوي له پاسه خو پکې تاسو اکاونټ یو ځای کولی شئ بل لکه کم کسان موږ پکې بل اکاونټ یو ځای کوو نو دغه ځای کې بیا خپل ایمیل ورکړئ یا به د موبایل نمبر ورکړئ نوی اکاونټ چې دی تاسو یو ځای کولی شئ خو موږ نوی اکاونټ راغو نو کریټ اکاونټ چې لیکلی دی دا به ځان سره وو بدې کې بیا د لپاسنۍ چې اپشن چې دی دا به ځان سره وو لاندینی بزنس اکاونټ چې دی دا موږ نه راغو نو لپاسنۍ چې دی دا به وو او دا به ځان سره کولاو کوو چې څنګه یو کولاو کړو نو دلته کې ستاسو نه نوم غواړي وایي په دې ځای کې تاسو خپل نوم ولیکئ نو په لپاسه کې به د خپل نوم اولنۍ حصه ولیکئ لکه مظلوم یار نو مظلوم به لپاسه ولیکو یار چې دی دا به لاندې ولیکو نو دلته کې اوس موږ مظلوم یار دلته کې دغه شانتي به ولیکئ څنګه چې موږ داسې ولیکلو نو ستاسو نوم چې دی دا به دې ځای کې ولیکلی شو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا اودي پټ او سپین لیکل به درته ښکارېږي نیکسټ دا به دغه شانتي ووایي چې څنګه دغه وویل نو تاسو به دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې چې دی تاسو به کال ولیکئ ستاسو تاریخ پیدایش چې کمی هغه به ولیکئ په دې کې لکه اوس موږ دلته کې هسې لیکو خپل تاریخ پیدایش چې دی موږ دلته کې لیکو لکه موږ دا تاریخ پیدایش ولیکلو دغه شانتي جنوري بیا یک ارزه غونډه کې موږ ولیکل دغه ځکه موږ تاریخ پیدایش ولیکلو لاندې بیا تاسو ولیکئ تاسو زنانه جو فیمیل شو بیا میل شو دغه پکې تاسو هم لیکلی شئ بیا میل دغه ځای کې میل ورکړو نو دغه شان به تاسو ولیکئ خو تاسو به صحیح هر سره چې دی دا به وراچوئ تاریخ پیدایش دا هر سره چې دی دا به صحیح وراچوئ ځکه که ستاسو نه دا اکاونټ بند شي یا څه مسله راشي نو بیا تاریخ پیدایش دا ستاسو نه غواړي چې تاسو ته خپل تاریخ پیدایش چې دی دا یادي نو دا پکې موږ ورواچول لاندې بیا تاسو ته دا اودي پټه او سپین لیکل به درته ښکارېږي دا بیا ووایي نیکسټ به یې کوي دغه شانتې چې څنګه یو نیکسټ کړو نو دلته کې موږ ته راغی موږ ته هغه آی ډي چې ده هغه جوړه شوې ده لکه مظلوم یار 760 وایي دا آی ډي ستاسو صحیح ده بیا یې دلته کې بله ورکړې ده دغه یار مظلوم 405 نو دغه هم ورکړې ده که ستاسو دغه نه یې خوښه نو دلته کې ځان خپل هم جوړولی شئ لکه دلته به داسې ولیکئ مظلوم
یار لکه موږ اوس دا ولیکو مظلوم یار آفیشل ایلیو تلر کو ځکه زمونږ یو اکاونټ چې دی په دې باندې موجود دی ایلیو تلر کو نو موږ مظلوم یار آفیشل لکه دا ولیکلو دغه شان دی به تل کې تاسو خپله آی ډي چې ده دا به ولیکئ خو ستاسو په نوم باندې به اکاونټونه رخ شوي ځینې کسان بیا دلته نه پوهېږي نو دلته کې به ورسره تاسو بیا په انسو کې ولیکئ 1 2 3 که هر یو څه ورسره به دې ځای کې لیکئ هغه به ورسره ولیکئ خو چې ستاسو په نوم باندې بل اکاونټ راخ شوی نو دلته کې به ورسره تاسو لیکئ نو زموږ په دې نوم باندې چې دی بل اکاونټ په نه موجود ځکه آفیشل چې دی زموږ سره دی مظلوم یار آفیشل او دغه چې دی دا ایل دې موږ لرکو نو په دې باندې به هم دی نو دلته کې به موږ نیکسټ ووایو که ستاسو هغه نوم یې نه راغستو نو انسې به ورسره لازم ولیکئ یا به ورسره نور ټکي ولیکئ نو هغه بیا راواخلي نو دلته کې به نیکسټ ووایي نیکسټ به دغه شانتې ووایي نو دلته کې چې دی تاسو به خپل پاسورډ چې دی دا به ورکئ خو تاسو به دې چل وکئ دا کوم ځای چې مې د نوم دا ووایي دا راته بار بار به دې ویم چې آی ډي به خپله صحیح لیکئ ځکه چې دغه ایمیل چې دی چې دا ستاسو د ټول عمر دپاره او تاسو په خپل استعمال کې چې دی راولئ نو هلته کې به ورسره انسي هم داسې ولیکئ چې تاسو ته یاد او خپل نوم به ولیکئ ځکه ستاسو په نوم باندې به د مخکې نه اکاونټ چې دی دا به رخ شوی زموږ اکاونټ چې دی دا یې راواغستو ډایرکو نو دلته کې بیا خپل پاسورډ چې دی دا به ورکئ پاسورډ به داسې ورکوئ چې تاسو ته یادي داسې نه چې تاسو ورسره واغستل او ډایرکټ چې دی تاسو پاسورډ لیکئ نو بیا به ستاسو نه پاسورډ یادي نو پاسورډ چې دی نیم به د انګلیش په حروفو کې ولیکئ او نیم به په انسو کې ولیکئ خو میکس په ولیکئ اولنی حروف چې دی هغه یې غټ ولیکئ بیا به واړه ولیکئ حروفو او بیا به چې دی دغه انسې به ورکئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به صحیح مضبوط پاسورډ وي چې څنګه یو خپل پاسورډ ولیکلو نو لاندې به تاسو ته دا نیکسټ ښکارېږي دا نیکسټ به تاسو ووایي خو پاسورډ به یو بیا هم وګورئ که نه درته ښکارېږي نو دلته کې شو پاسورډ چې لیکلی دا کوټنۍ چې ده په دې کې به نښه وکړئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به تاسو ته شو کېږي نو موږ دلته کې اوس چې دی دا نیکسټ به ووو چې څنګه موږ نیکسټ وو نو زموږ پاسورډ چې دی دا یې واغستو نو دلته کې به تاسو د موبایل سره ویریفای کول هم شئ او دغه شانتې چې دی ډایرکټ مخکې هم بولی شئ که عرضي رغوئ لاندې اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به دوباره ووایي دا به داسې دوباره ووایي نو تاسو به مخکې ډایرکټ لاړ شئ اوس زموږ آی ډي چې ده دا جوړه شوه تاسو ته به ښکارېږي آی ډي له پاس هم شو کېږي مظلوم یار آفیشل دی چې دی لاندې راغلی دا زموږ آی ډي شوه او هغه به زموږ پاسورډ وي نو دلته کې بیا نیکسټ ووایي دغه شانتې چې نیکسټ ووایو دلته بیا ښکته راشئ دلته به ایګري دغه چې دی دا ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووایي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به رخ شي په دې طریقه باندې جیمیل اکاونټ خو ستاسو په دغه طریقه باندې جوړ شو خو د دې سره به تاسو نمبر او ایمیل چې دی دا به ورسره هم یو ځای کوئ چې نمبر او ایمیل یې ورسره یو ځای کړو نو بیا به تاسو خپل اکاونټ چې دی دا به ریکور کولی شئ که هر کله ستاسو اکاونټ تاسو ته بند شي نو تاسو به هغه ریکور کولی شئ که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو پرته ده هغه ویډیو تاسو هم کتلی شئ او په فیسبوک پیج کې هم پرته ده نو هغه ویډیو وګورئ په هغه طریقه پکې نمبر او جیمیل چې دی بل پکې یو ځای کوئ نو که سبا ورځ ستاسو دا اکاونټ بند شي نو د هغې په تر باندې به تاسو خپل اکاونټ چې دی دا به رغولی شئ بل لا چې عرضي اکاونټ چې دی دا ستاسو رخ شو لکه ستاسو موبایل چې دی هغه به تاسو ته کولاوي تاسو استعمالولی شئ بل لا چې دا به محفوظ وي د هغه اکاونټ نه به محفوظ وي کوم چې تاسو له دکاندار رخ کړی یا ملګري رخ کړی نو دا به د هغې نه محفوظ وي ځکه چې دا اکاونټ به تاسو په خپله رخ کړی د دې هر څه چې دي دا به تاسو ته معلوم